چې دا غزوه موته په 8م کال د هجرت د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې شوې ده او غزوه موته ورته ولي وي دا موته دغلته کې په شام کې د یوې علاقې د یو ځای نوم مقام بلکا کې یو ځای و هغې ته به موته وي نو ځکه ورته غزوه موته ویلی شي نبی علیه الصلاۃ والسلام بادشاہانو ته د دین اسلام دعوت ورکول شروع کړو خطونه به سفیرانو له ورکول یو بادشاہ ته به د دین اسلام دعوت ورکو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه علاقې چې کوم بادشاہ و هغه ته د دین اسلام د پاره د دعوت ورکول د پاره خپل سفیر ته خط ورکړو چې دا هغه ته ورسوه نو د دغه علاقې د بادشاہ چې کوم گورنر او داغه نوم شرجیل و د شرجیل دغه سفیر شهید کو سفیر نوم حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله دل خط ورکړو چې دا ته وسه نو د حارث بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې باندې ډیر زیات خفه شو چیرې د سفیر ته خو تر نن پورې چا سویلی نه دي د دې نه بعد خو به د سفیرانو دا ژوندم په خطر کې شي خلک به یو بل د دعوت هم نشي ورکولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو د 3000 کسانو جماعت تیار کو ویلال شه دغه علاقې ته او د موتا په طرف باندې روان کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 3000 کسانو امیر زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ مقرر کو او بیا یې فرمایلی وی کو زید چرته شهید شو نو بیا به جعفر بن ابي طالب د دې لخر امیر وی او کو چرته جعفر هم شهید شو نو بیا به عبد الله ابن رواحه د دې لخر امیر وی ادي وزنا دي غزاتا غزوه جيش الامراء هم ویلش غزوه جيش الامراء ذکر بدی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 امیران مقرر کړیو وی اول به زید بن حارثه امیری کو دې شهید شو دنه ورسته به جعفر امیر وی کو دې شهید شو دنه ورسته عبد الله ابن رواحه امیر وی کو دې شهید شو بیا د مسلمانان په خپل خو خزاله امیر مقرر کی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره روان شو او سپینه جانډه راواغست او زید بن حارثه له ورکړه وی دا جانډه بستا سره دا تاسو جانډه د سپینه جانډه د ځان سره واخلې دا د امن جانډه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لومبه هغه علاقې ته او هغه ځای ته ورشه په کم ځای کې چې زمون صحابي شهید کړي زمون سفیر شهید کړي حارث ابن عمر رضی الله تعالی چې کمزه کې شهید کړي اخ کې زته په ډم بیلاش او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی اول بدی خلق له د اسلام دعوت ورکړي اول ورته جنگ سره مکوای او ورته مونږ راغلی او مونږ تاسو د اسلام دعوت درکو تاسو زموږ صحابي شهید کړي هم درته بیا مو مسلمانان شي کو اسلام وروړو فبها اس ورتم وای او کو اسلام را نوړو بیا د الله نه امداد غواړي jihad شروع کوي بیا سره jihad شروع کوي او نبی رسول الله د صحابه کرامو سره په خپل روان دي د سنیت الوداع مقام پورې ورسېدو د لخر سره په خپل روان دي الته چې ورسېدل صحابه کرامو ته ویل لګي سار شي زه سو خبرې کول غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاسدو خطبه ویلله او بیان شروع کو عزت تاسو ته چې د الله نه ویریک زی غزال زی خبره تقوا فری نه دی فرزګاری فری نه دی د الله نه یره کوي او د خپل ملګرو خیال ساتي د خپل ملګری خبرګيري اخلي او د الله په لار کې jihad کوي ګوره د بل خبرې د پاره نه jihad لزی خو صرف نیت په د اعلی کلمت الله وي چې د الله کلمه اوچته شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی خیانت او دوکه به نه کوي او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی واړو ماشومان خزي او بوډاګان دا به نه قتلوي د درې قسم خلکو ته بسنه وایي بچو ته بسنه وایي
زنانو ته بسنه وای او بوډاګانو ته بسنه وای. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام رخصت کړ دغه ځنه وځي تاسو غزاله. چې کله غزاله روانېدل عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی په جړا شو. په جړا شو خلک حیران شو چې دی ولی جاړي دی ولی جاړي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی فرمایل بی اما والله ما بی حب الدنيا، قسم په الله زما د دنیا سره مینه نشته، زه د دنیا د مینې د وجې نه جاړم. تاسو به چې عبد الله ابن رواحه چېرته په دنیا پسې جاړي، جنګ له روان دی؟ نه زه په دنیا پسې نه جاړم. خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه د آیت مبارکه اورېدلې دی چې وان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا، چې جهنم باندې به هر انسان تیریږي، هر انسان په جهنم تیریږي، خو مسلمانان به پارزي تیر بشي جنت ته ورشه، کفار به پکې پاتې شي. ما ته پته نشته دی چې جهنم ته ور داخل شم نو چې وزم به بیا څنګه په جهنم ملاره دا جنت ته بزم، خو نه پوهېږم چې جهنم ته داخل شم چې وزم به بیا څنګه. په دې خبره باندې جاړم. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو نه رخصت شو او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ روان شو او صحابه کرامو سره روان دي. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ ورته اشعار وای. خلق ورته وی کنه عبد الله ابن رواحه الله دې په خیر او په عافیت باندې واپس راولنو، الله دې روغ جوړ راولا. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی اشعار شروع کړو، تاسو ما ته وای چې الله دې روغ جوړ راولا او زه د الله نه دعا کوم چې الله ما ته مغفرت نصیب کا او الله په دې جنگ کې په ما داسې زخم ولګو چې هغه زګونه کوي. دا کم ځای چې ډیره وینه بهیږي نو دا وینه داسې زګ وږي کنه. زه خو د الله نه دا دعا غواړم چې الله مال په دې جنگ کې داسې زخم راکړي چې دا وینه په زګونه وکړي زګونه، او الله ما هلته شهید کی. زما د واپسۍ دعا تاسو مه کوئ. بهرحال صحابه کرام سره روان دي او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ اشعار وی چې کله شرجیل ته فتح ولګېدله چې د نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام را روان دي دې علاقې ته، نو د 1,00,000 فوج تیار کو. 1,00,000 یو طرف ته سودی 3,000 بل طرف ته سودی 1,00,000 فوج تیار کو د اسلحې نه ډک. هرقل بادشاہ ته خبر ولګوي مال یک نور فوج پکار دی، نو 1,00,000 فوج ولا غرولېګو. د دې طرف نه 3,000 صحابه کرام، د هغه طرف نه 2,00,000 فوج، هغه بالکل د اسلحې نه ډک. دا مخې له وروتل چې صحابه کرام د غزې ته ورسېدل او فتح ورته ولګېده چې شرجیل زمون خلاف 2,00,000 فوج مخې ته ودرولې دی. نو مشوره وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر لیږو. بیا به نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته خو ولې نه وي خبر ورته لیږو چې د الله پاک پیغمبر موږ له 2,00,000 فوج مقابلې له راوتی دی او هغه هم د اسلحې نه ډک دی، موږ صرف 3,000 کسان یو. څه وکړو؟ جهاد وکړو، واپس درشو کو جهاد وکړو. عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د دې خبر نه ورکو. وی ولی وی قسم په الله دا خو هغه شی دی چې د کوم شي تاسو انتظار کو، هغه خبره ده. تاسو به د شهادت تمنا نه غوښته، نو شهادت خو مخې ته موجود دی کنه. ولی موږ په شاکی کو نبی اسلام ته خبر لیږو؟ نه بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر نه لیږو. وی موږ ته 2 خوشحالي به ضرور په دې 2 خوشحالو کې یو میلاویږي. په 2 خوشحالو کې موږ ته خوشحالي ضرور ده، یا به غازیان جوړ شو یا به شهیدان شو. 2 خوشحالي دي کنه، یا به غازیان جوړیږو یا به شهیدان جوړیږو او موږ د دې دواړو تمنا کوو. نو بیا نبی علیہ السلام ته خبر لیږو چې موږ جهاد وکړو. ټول صحابه کرام بس خبره خو دغه ده کنه، موږ شهادت د الله غواړو. نو چې شهادت غواړو بیا جنگ ولې نه کو. بهرحال 3,000 لښکر دا مخامخ شو د 2,00,000 کسانو سره. دا د اسلام زور په هغه زمانه کې 3,000 کسان مخامخ شو د 2,00,000 کفارو سره او جنگ شروع شو. جنډه د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره هغه شهید شو. چې جنډه ته ورته ودا جعفر رضی الله تعالی عنہ جنډه ته لاس کو، ډایرکټ جنډه جعفر رضی الله تعالی عنہ را واغسته او جعفر رضی الله تعالی عنہ د کفارو منځ ته ورو دانګل. جنگ کوي جهاد کوي
حتی در دې پورې چې اس زخمی شو چې اس زخمی شو نور زما اس مخې ته نشي تللی د اس نه راکوش چې راکوش شو نو توره راواغسته د اس ته خپې پې ووالې خپې ورله کټ کړې د خپې ولې اس له کټ کولې خپې ورله ځکه کټ کولې زه خو اسې شهید کېږم خو چې دا اس مې د دوی په کار خو رانشي که نه اس په زمای د مسلمانانو اس پي او د کوپارو په لاس کې به ورشي د مسلمانانو خلاف به بیا جنگ شروع کی نو هغه اصل خپې والی چې د مسلمانانو خلاف نه استعماليږي هغه له دا سوی کټ کړي او مخې ته وروته او اشعار شروع کړو زه خو هغه جنت لراتون کې مچ د کم جنت ما تمنا کوله زه هغه جنت ډیر نږدې نه ما او جنگ شروع کو نو په کم لاس کې چې جنډه نیولې وکنه هغه لاس ورو کافر فتور وو نظر د بل لاس کې جنډه ونی وزمه کې ته پرې نه خودله زمکه ته جنډه پرې نه خودا نو بل کافر راغی دا بل لاس ولو چې ویلو نو دواړه لاسونه نه خو داسې صرف موټي پاتې شو کنه څنګه پاتې نو دا جنډه صرف پسینې پورې ډایرک دسی ونیو منګولې کټ شوې جنډه ډایرک پسینې پورې ونیو چې پسینې پورې بل کافر په گزارو کو چې کو شهید کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ منډه کړه جنډه ته نه راواغسته چې جنډه ته نه راواغسته عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ جعفر رضی الله تعالی عنہ جو کنا نو حدیث مبارک کی راضی وې د لاش چې اوکته شو کنا نو لسکم سل زخمونه پیو لسکم سل زخمونه پیو او دا لسکم سل زخم چې د ټول پسینه خوړل دی په شای یو زخم هم نو په شای یو زخم نو د ټول د مخ طرف نه خوړل دی ټول زخمونه مخ کنه خوړل دی عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی جنډې تلاش کو او جنگ شروع کو چې څنګه روان شو کنه نو د ترزوی ولا ورغه داسې داغه سره پټه و د غوخي په لاس کې هغه ترزوی ولا ورکو امیر صاحب زمون محترم ډیره فاقدر باندې تیر شوی دا اوس مخ کې کفارو ته ور روانه په دې اړو کې باندې لګه خلو و چې د ګیټ د تسلال شي چې لګ طاقت درته راشي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ دا وخت دا پټه داسې واغستو چې داسې څنګه خلې پکې خو داسې وای چوپو چې وای چوپو ډاری کې ورتاو کو ویخه زبد غوخي پټه خورم دلته مسلمانانو باندې تکلیف شروع دی زبد غوخي پټه خورم هغه ورتاو کو مخې ته شو چې مخې ته شو گزار په کافرو کو دې زخمی کو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ زخمی شو چې دې زخمی شو کنه نو دې لک خپنی ولې شو داسې لک انسان دی کنه لک تردد خوراشي کنه چې مخ کې اوس ورشم کو ورنه شمه دې لک خپنی ولې شو چې خپنی ولې شو نه د خپل نفس ته اولې اے نفسا تما د جنت نو رستو کای تما د جهاد نو رستو کای نه ډایرک ورمخ کې شو او ورمخ کې شو عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ جنگ شروع کو حتی در دې پورې عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ شهید شو الته صحابي ورمنډ کلاغت جنډ راواغسته چې هغه واغسته هغه आवाज وکړو وی مسلمانانو جنډ خو ما راغسته خو ځان لزر امیر فرمایل زید ابن حارثه جنډ راواغسته خو شهید کوراله دا هغه د نبی رسول الله هغه صحابي چې نبی رسول الله په بجیتوب نیول کنه خلک بوته زید ابن محمد وی بیا هغه من رااله زید ابن حارثه شو د نبی رسول الله ډیر زیات مینو زید ابن حارثه رااله شهید کو وی جعفر هغه ته جنډه واغستا خو جعفر عالم شهید کو وی جعفر چې دی وی الله ولا وزر ورکړه په جنت کې د فرشتو سره الوزي تیار په جعفر تیار ته کنه الوزي ځکه دواړه منګولې کټ شي کنه داغه په بدل کې ولا الله دوه وزر ورکړي وی د فرشتو سره په جنت کې روان دی الوزي وی عبد الله ابن رواحه جنډه واغسته عبد الله ابن رواحه عالم شهید کو چې کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کنا جعفر زید ابن حارثه جنت تلا جعفر تیارم جنت تلا زید ابن حارثه جندر واغستا او غم شهید شو نبی علیہ السلام نغلی شو داسې صحابه کرام سره فکر پیدا شو چې د نبی علیہ السلام خود دوه صحابه کرام متعلق فرمایل چې جنت تلا خدای عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ ول چې جنت تلا غلی شو ورته دا غلطه غلطی شوې ده کو غلطی دي شوی دکو نبی علیہ السلام چې داسې سر روچت کو دستر ګنه اوخ کې بيدی په جنت کې په تخت باندې ناشته خو تخت لکېږي
د سرو زرو په تختونو درې واړه کېناستل خو د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه تخت لکېږي صحابه کرامو ته تاسو کو د الله پاک پیغمبره د عبد الله بن رواحه رضی الله عنه دا تخت لکېږي ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل داغه پزله کې لک تردد راغی ځکه چې د خپنیول شو چې مخکې لاړ شم کولاړو نشم د هغه وجه نه دا هغه تخت پس شو پړه کېدو شو دا سکیږي ښا کله نا کله د عمل د تردد ځکه چې الله ته څومره نږدې کنه الله تبارک وتعالى دومره په معمولی خبره باندې بیا سکیږي خفکیږي نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنهم جنت تلاړو خو دا هغه تخت لګو رکیږي دا معمولی تردد د وجه نه داسې وشو محمود غزنوی چې کله هندستان فتح کو کنه د هندستان فتح کو نو الته چې کوم غټ مندر هغه تدن شو ټول بوتان مات کړ محمود غزنوی دا په بوت شکن باندې مشهور کنه ټول بوتان مات کړ نو چې کله غټ بوتي ماتو کنه نو داغه زغ ټول منجوران ورته راټول شو په جړه پریاد شو ته ودا بوت را لمه ماتوا ته چې څومره مال غواړې هغه موږ درکو خدا بوتو ما ماتوا ودا څومره دا غټ بوت چې کنه د اوتله د مقدار د موږ زر درکو سر زر درکو د وزن مطابق موږ سره زر درکو خو دې ماتوا نو محمود غزنوی د خپل شورا کسانو سره مشوره وکړه هغه ورته امیر المؤمنین د څه شي ماته یو بوت ته جو پرې دوای سره ماتای نو د دې مطابق چې موږ تسره میلو شي په خپل لخر به خرج کو ډیر به مالدار شو ډیر اصلاحي به پیوال نو بوت سره ماتو پدې کې یو کسو دا هغه ورته دا وویل مسعود غازی اگر توی محمود غزنوی تر وسه پر بوت شکن وګوره او کو سره زر دی په واغستو د بیا با بوت فروش بیا بوت فروش بوت شکن بنای محمود غزنوی کدا خبر دی ټیک وکړه خو غرمه ټیم سترګې ورلې چې سترګې ورلې وس خوبینی محمود غزنوی خوبینی وې زمړیما نو جنت تروانم نو چې جنت تروانم سه پرشتي را لې زید الله سه اونې وما نو جهنم ته روان کړم دا نورې پرشتي ورته و چې ولې د جهنم ته زموږ نبی آی او هغه ته چې دا بوت فروش د بوتان به خرڅولو دا بوت فروش ته موږ جهنم ته ځکه لیږو دا نورې ورته وای نه دا بوت شکم د بوتان مات کړي اوس د پرشتو په صدا جګړه ده یو وي د بوتان خرڅ کړي دي موږ جهنم ته بیايو هغه نورې پرشتي وای نه د بوتان مات کړي موږ چرته بیايو جنت ته بیايو د محمود غزنوی چې سترګې وګړې دي کنه وینا نه خو کنو کوئی دا غړ بوت مات کای دا خو زما په زړه کې صرف معمولی غون ته خبر رااله چې پرې به د مادي رااله پیسې راکې دا غي د وجه نه جهنم ته روان شوم ګور د معمولی تردد د وجه نه الله ورله تنبیه ورکو معمولی تردد د وجه نه نو دا مات کای نه چې څنګه غړ بوت مات کو کنه هغه دن ټول د جواهرات وډکو هغه بوت د جواهرات وډکو هغه جوړ له سمره زړه ورکول دا غي دچن په دچن دی پایبوت کې دن نه پراتو قیمتي سيزونه پراتو دا ورته یو ګورا الله تبارک وتعالى بوت فروشم نکړم بوت شکنیم کړم او هغه مال راتم د غازیانو د پاره میلاو شو نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه تخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل داسې اوړه کېدو ولې وړه کېدو ځکه به هغه کې معمولی غونتصر راغلی و تردد راغی چې مخکې لاړ شم که مخکې لاړ شم بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو یو ستوره چې دنو هغه د الله توري په لاس ورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو ستوره د عبد الله ابن رواحه نه چا واغستا د الله توري لاس لورله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خالد بن ولید چې هغه تور واغستا او دا د الله تور ده خالد بن ولید سره د الله تور ده بیا دعا وغوښته اللهم انه سيف من سيوفك الله خالد بن ولید خو استاد د تورونه یو تور ده خالد بن ولید ستاره تور نه صدا هغه ته چې دا سیف الله لقب میلاو شوی دی خالد بن ولید ته دا ورته په غزوه موتا کې میلاو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی اللهم انه سيف من سيوفك الله دا استاد د تور نه یو تور د نو ته مدد وکا دا دعا وغوښته نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ پلاس کې تقریبا وتوري ماتې شو او اتمه توره چې بیا د یمني توره واغې لاس تکړه کنه چې لاس تکړه نو 2 لک لخکری په تیخته کو
ځکه یو ورځ جنگ وکړو خالد بن ولید رضی الله تعالی چې یو ورځ جنگ وکړو کنه چې سباله شو د لښکر ترتیب بدل کو مخکې چې کم کسانو هغه شاته راواړول شاتلی چې کم کسانو هغه مخکې کړو دا ولې دا چلو کو ځکه چې دا مخونه ناشنا کول هغوی ته چې کفارو ته هغه نوي مخونه سباله مخامخ شو نو هغوی وی د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد د مسلمانانو د امداد دپاره خلک راورسېد هغه 2 لاکه لښکر یې څه کو پس پاک او ویزغله دا یو غزا وه دا په تاریخ د اسلام کې ډېره یو عجیبه غزا راغلې ده چې 3000 کسانو 2 لاکه کسان زغلولي دي او مال غنیمت یې ترې راوړی دی 3000 کسانو 2 لاکه کسانو ته پسپایي ورکړې هغه یې په تېښته باندې مجبوره کړي دي دا ولې دا څه وجه وه دا کم طاقت په هغوی کې دننه چې هغې دومره بهادر وو طاقت صرف اور صرف دا چې دا وی عقیده مضبوطه وه مونږ وایو کنه جنت شته جهنم شته خو دا خبره د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې د کم ځای پورې ده د ژبې د سره پورې دا صرف په ژبه مونږ وایو جنت شته او جهنم شته دې خبرې دننه ځای نه دی نیولی کو چېرته دې دننه ځای ونیو د بیا د مسلمان نه بهادر انسان په مخ د ځمکه نشته دی هغې ته پته وه چې موږ دغلته کې دا مرګ نه دی دا زموږ همیشه ژوند دی دغلته کې په دنیا کې مړه کېدل دا همیشه ژوند لتله دي دا د الله نعمتونو لتله دي د دې ځای نه واپس کېدل همیشه عذاب لتله دي د هغې د عقیده جوړه وه نن مسلمان وایي جنت شته جهنم شته خو دا صرف په ژبه باندې وایي په کردار او په عمل کې ورله هېڅ شی نشته دی هیڅ نشته دی زه تاسو ته خبره کومه یوه کنده ده ټیک شو او اور پکې بلیږي که نه او تا ته یو سړی وایي چې 10,000 روپۍ راکړه نو د دې اور نه بچ کېږي که نه ورته وم د دې ورته وایي 10,000 لکه وله خو دې اور ته مامه وله داسې ده که نه ده ټیک شو اوس مونځ فرض دی که نه دی دا خو راته پته ده چې مونځ خو پرېښود ځای خو کم یو دی جهنم دی که نه جهنم دی کنه هر یو سړی په پوه دی چې مونځ پرېښودل ګناه کبیره ده او دې سره سړی الله دې نه کړي خو د الله رحم دی خو مونځونه یې قضا کړي او مړ شي جهنم ته به ځي یو د الله قانون دی یو د الله رحم دی ټیک شو نو ده ته ووایه مونځ ټایم دی او که او دی نه که جهنم ته ورځېږي ده د مونځ پروا شته نه وړه قضا دي شي که نه څه خبره ده نو دا هسې صرف د ژبې خبرې دي که نه دي خبرې کو ده ته پته وي چې دا مونځ قضا کول اور ته وردانګل دي ده به قضا کړی ده ته پته وه چې حرامه دی ګېډې ته اچول اور د جهنم اچول دي ګېډې ته ده به حرامه خوړلې وه کو ده ته پته وي چې زه دا پردی پوله ومه دا به په ورځې د قیامت زما په دې غاړه کې د ومې ځمکې پورې پرته وي ده به انچه ځای د چا اخیستی و خو دا صرف د ژبې خبرې دي دې په زړه کې ځای نه دی نیولی دې په زړه کې ځای نه دی نیولی اصل خبره دا ده چې صحابه کرام چې 3,200,000 ته شکست ورکوي د هغې ایمانونه مضبوط وو زموږ ایمانونه کمزوري دي د دې وجې نه اوس د مسلمان سره او د کافر ډنډه ده په هغه وخت کې به 2 خبرې وي ایمان راوړه یا جهاد ته تیار شه 2 خبرې وي ایمان راوړي مسلمانېږي کو مسلمان شي بس محفوظي ایمان نه وروړي جهاد ته تیارېږه اوس مونږ کافرو ته څه وایو تاسو راته څه مه وایئ ګوره مونږ څه وایو نه خو تاسو مونږ پرېږدوئ دا ورته وایو که نه وایو دا ورته وایو که نه فلسطین کې ورته سوال منت نه کوو دا کومه خو چې اخیستې ده دا ستاسو شو خو دې نورو مسلمانانو ته څه مه وایو نو داسې ورته وایو که نه وایو دغه ورته وایو وجه څه ده ولې دې حد ته رسېدلي یو صرف ایمان اسلام تر ژبې پورې پاتې شوی یقین په الله وکړه داسې خلک مې پکې لیدلی دی ما ته ټلیفون کېږي د یورپ دپاره خپل ایمان خرڅوي داسې ده که نه ده د یورپ د تلو دپاره خپل ایمان خرڅوي ما نه تپوسونه کېږي وایي مولي صاحب زموږ نه چې انټرویو اخلي مونږ ته وایي چې ولې ځئ مختلف جوابونه ورکوو خو چې دا ورته ووایو چې دلته کې مونږ د مسلمانانو نه تنګ یو نو بیا خو په اسانه پرېږدي اسی دا ایمان خرڅول دي کنه دي یورپ ته چې بس تاسو تاسو کوي نو دی ورته وي موږ د اسلامي نظام نه تنګ یو دا نشو برداشت کولای موږ زکه زدا ملک فریدو نه ورته وي ټیکتا اسی چې ته ورته وای چې زه د مسلمان نه تنګ يم د اسلامي قانون نه تنګ يم ته مسلمان پاتې شوی يهودي ته وای عیسائی ته وای بل کافر ته وای ما د یورپ نظاره کزه کدل ته زه اسلامي نظام نشم برداشت کولای اسلامي نظام کې ژوند نشم تیرولای دا مسلمانی شو صرف دا غي زي دتلو د پاره سره ایمان خرڅي زمون دغه ایمانونه پاتې شوی دي او بیا مونږ وایو چې مسلمان کمزور دی
الله تبارک وتعالى دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الله دې زمونږ ایمانونه مضبوط کړي. الله تبارک وتعالى دې زمونږ په زړونو کې خشیت الهي کېني، د الله نه یرا، د الله نه یرا، د الله نه یرا. اصل شی دا دی د الله نه یرا. الله دې زمونږ په زړونو کې د الله نه یرا پیدا کړي. داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ، घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې عبرتناک بیانات او واقعات ستاسو مهله راځي. کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ. والسلام. ډیره مننه.